जी जनाब यो ځل بیا تاسو ته هرکلی وایم پروګرام د سونو سپورټس اور ما سره اوس موجود دی جناب د پروګرام کې شامل شوی دی سټوډیو کې ما سره محمد تنویر صاحب چې سپورټس انالیست دی سپورټس سره ډیر زیات مینه هم کوي ډیر جوړ نظر په هم ساتي او په خپل باندې هم کرکټر پاتې شوی دی او د خیبر پختونخوا پولیس چې کوم کرکټ ټیم دی د کوچینګ هم کوي ویلکم تنویر بھائی څنګه تاسو ډیره مهرباني عمران بھائی تنویر بھائی دیر مخکې چې پروګرام چې کوم سیګمنټ واغې کې ما خبره کوله اسپیشلی د ایشیا کپ حوالې سره اسپیشلی دې باندې به لګیو سو مختصر تاسو کمنټس به واخلم چې انډیا خو ډیر کوشش وکړو چې دا یو خو د زمونږ ملک کې وشي او پاکستان د بهر شي مطلب هغه تقریبا پورا کوشش دا دی اوس چې ایشین کرکټ کونسل چیرمین او د پاکستان کرکټ بورډ کونسل پاکستان کرکټ بورډ چیرمین محسن نقوی صاحب یو زبردست فیصله کړی دا چې ستمبر 9 نه والا تر ستمبر 28 پورې دا ایشیا کپ بکیږي او یو ای کې بکیږي او بل دا چې انډیا حکومت طرف نه هم انډیا ټیم ته گرین سیګنل ملو شي چې هغه اوس پاکستان سره میچ کولی شي نو خو دینه باوجود د انډین میډیا کې ډیر زیات چغې سوري روانې ډیر زیات چغې دي مطلب داسې ښکاري چې هغه چرته کور کې ماتم شوی دی چې خدای خبر څه هغه باندې قیامت راغلی دی یا لکه چې تاسو نشئ کولی نو بیا مه راځئ ټورنمنټ ته مه راځئ یا ټورنمنټ کې خپل انټري مه کوئ چېرې دې ټورنمنټ کې پاکستان شامل دی مونږ یې نه کوو ٹھیک شو څنګه چې د پاکستان سپورټس بورډ یو ډبل زبردست ډیسیژن راغلی دی زه خو کم سے کم هغې باندې ډېر زیات خوشحاله یم او ډېر زیات مطمئن یم پاکستان سپورټس بورډ دا فیصله کړې ده جناب چې د پاکستان یو سپورټس فیډریشن هم انډیا کې چې ایونټ کیږي د سپورټس ایونټ کیږي هغې کې د پاکستان طرف نه ټیم به نه ځي نو دا یو ډېر زبردست ډېر جنون فیصله ده یعنی تاسو هر ټیم ته اوس چې د ایشیا هاکی کپ روانو انډیا کې کېدو نو هغې باندې هغې ډېر زیات هغې انډین میډیا کې ډېر خبرې راتلې چې جی هغه آر ایس ایس غونډهګر دي هغې وایي چې مونږ به دا کوو نو مطلب دا یو عجیبه غوندې هغې بهیویر دی زه یو ریکویسټ کوم ریکویسټ دا دی چې ایټ لیسٹ انډین ګورنمنټ ته دا ضرور پکار دی چې هغې خپل فیصلې د انډین میډیا په خبرونو باندې د نه جوړوي بلکې خپل فیصلو نه پس د انډین میډیا ته دا خبرونه ورکوي چې دا خبر داسې چلوي دا څه خبره شو چې انډین میډیا باندې به چلی چې پاکستان کے خلاف کیوں کھیل رہے ہیں پاکستان کے خلاف بائیکاٹ کرنا چاہیے او بھائی چې تاسو پاکستان خلاف بائیکاٹ کوئ نو بیا به هر پلیټ فارم باندې به کوئ تاسو بیا آئی سی سی پلیټ فارم باندې بائیکاٹ کوئ تاسو بیا د ایشین کرکټ کونسل پلیټ فارم باندې هم بائیکاٹ کوئ خو چې نشئ کولی او هغې وجه دا ده چې پاکستان داسې یو ټیم نه دی چې هغه اګنور کړی شي همداسې دی تنویر بھائی یعنی په ایشین کرکټ کونسل کې آئی سی سی کې یا ایون انټرنیشنل اوس چې کوم ریټایرډ چې کوم پلیئرز دي ورلډ چیمپینشپ اف لیجنډز چې کوم روان دی هغې کې هم تاسو پاکستان ټیم نه بغیر یو دنیا کې داسې ټورنمنټ نه دی د کرکټ چې هغه کیدی شي تنویر بھائی بالکل عمران بھائی تاسو تفصیل پورا بیان کو د انډین میډیا نو زه به تاسو ته دا وایم چې کله د حکومت دا شی منی کنه نو بیا هغه کار د انډین میډیا والا دا خامخا کوي ایگزیکټلی د دې څه ورته وایي دهشتګرد د دې هغه هم دي د حکومت هم دی او داسې د انډین میډیا ماته دهشتګرد انډین میډیا ښکاري یاره ماته دهشتګرد نظر فلمي ښکاري او جی فلمي هم دي هغې خپل فلمونو نه انتهایی زیاده ډېر متاثر مطلب هغې ته دا لګي چې دا دنیا چې دی مطلب دا یو فلم دی او بس دې فلم کې بس مونږ دا به وکړو اور گھر میں گھس کے ماریں گے مړه که تاسو دومره تکړه وئ نو بس د جون کې ستاسو سره دا حال کېدو جی تاسو خو کته کنه چې هغې څنګه دا حالات جوړ کړي دي او څنګه میډیا خو به داسې زه وایم چې هغه میډیا مونږ ځکه دا ګورو چې میمز کې ګورو تاسو به زیاتر دا خلکو به کارټون نیټورک ورته خلک وایي اوس خو میمز کې کارټون نیټورک ورته وایي نو هغې میډیا چې دا خو مونږ اګنور کوو بالکل او چې کوم هغې حکومت دی هغه هم یو کارټون ته جوړ شو اوس ولې چې اوس هغه مشران چې دي هغه کوم چې نو مودي دی مودي خلاف ډېر اوس پروپیګنډا روان دي نو هغه پروپیګنډا له یو تقویت ورکول لپاره بس هغې ته نور اسم نه میلاویږي نو د میډیا باندې دا پاکستان یو هغه روان کی یو ایجنډا روان کی چې موږ د پاکستان خلاف دا وکړو یا موږ د پلوامه دي څنګه کیس وکړو یا څنګه اوس ټول چې کوم ورلډ ارګنایزیشن دی هغه هم دا وایي چې دا دی په خپله کړی دی او دی د پاکستان باندې الزام لګولو خو د الزام جواب هم پاکستان داسې ولا ورکو چې هغه رافیل چې دی همغه هلته کې هوا کې ولا بلاک کړ نو بس زه به دا خبرې وکړم چې د دې د رافیل چې څومره راځي که نه د هغه کارټون نیټورک رافیل چې دی هغه موږ سره د دې توړ شته او پاکستان خلاف او بیا به د سپورټس سره راشم
چې د دې سپورټس سره دا چې کوم دی کوم خبرې کوي کنه هغه خبرې ورسره میچ کیږي نه. مطلب دا دی چې یو پروګرام دی یو پروګرام یو سیگمنٹ کې یو خبره کیږي او 10 منټ پس عمره پروګرام کې بل سیگمنٹ کې هغه خپل خبر نه مطلب بدل شي بالکل بدل شي. نو زه دا خبرو کوم چې مونږ کوم خپل کوم خبرې کوو کنه نو هغه اتھنټیک وي خبر باندې یا چې اټ لیست کوم سټینډ اخلم هغه باندې زودري اتھنټیک وي کنه چې مونږ اتھنټیک خبرې کوو او اتھنټیک خبرو پس دا چې مونږ هغه بیک اپ کوو. یس ډیفینیټلی د دې خبرو باندې چې دا خلک تاسو چې حکومت به دې باندې اکشن علي خدا بس بالکل یو فالتو خبره ده. پاکستان داسې یو ملک دی, پاکستان یو داسې جغرافیایي زمونږ یو داسې اهمیت دی چې هغه نه د دنیا چې هغه مننه نشي کولی چې زمونږ اهمیت نه سترګې نشي پټولی. چاینا په شان سوپر پاور, رشیا په شان سوپر پاور, زمونږ چې کم جغرافیایي حیثیت دی او زمونږ چې کم دا بارډرز دی, بیا چې کرکټ کې زمونږ کم پرفارمنس دی دا اوس زما دا خیال دی تنویر به تاسو خبره کټ کوم ما ته داسې ښکاري چې اوس دی ته تش یره ده نور دی ته څه مسله نه ده, دی تش یریږي او دا یو ډېر امپورټنټ خبره ده ګرانو کتونکو لیدونکو چې هغې یریږي خپل خلکو د وجه. هغې چې کوم خلک دي یا انتها پسند دي یا تشدد پسند خلک دي هغې ډېر زیات ایکسټریمزم ته هغه حکومت بیک اپ دي که نه هغه د حکومت بیک اپ کوي هغې د وجه هغې ته دا پته ده چې یاره که دا زمونږ دا کوم زمونږ خپل خلک دي که مونږ بیلو نو دی خو زمونږ لا سرمن به وباسي همداسې دی. ګورې جی ایم ایس دھوني د دې زما خیال دی چې کرکټ هسټري کې ایم ایس دھوني چې دی هغه یو ډېر سکسسفل هغه پاتې شوی دی ایز ا کرکټر. زه هغه ډېر خوښوم ایز ا کرکټر. هغه چې کوم سټیپس اخیستي دي هغه د کرکټ د لپاره ډېر زبردست دي. د هغه پتلیم چې سوځېدلي دي که نه د سچن ټنډولکر پتلیم سوځولي نو بس بیا هغه کې خبره پاتې نه شوه چې څومره انتها پسند دي. ویرات کوهلي غوندې غټ کس څنګه مطلب او جی بالکل هغه وایي چې زموږ بګوان دی او بګوان یې وسوځولو بیا نو بس د دې دا کار چې بس دلته به هم سوځي او دوزخ کې به هم سوځي. نو دا خبره زموږ ایمان دا دی چې مونږ خو انشاءالله الله باندې زموږ یقین دی او مونږ په یقین باندې چلو او باقي چې کم د کرکټ د دې چې کم فرټرنیټي ده چې کم د کرکټ چلی یا څه نو هغې هم چې دی هغې هم داسې ایکشنز والي بعض اوقات چې هغه زموږ سوچ او زموږ نه بهر وي. یعنی اوس دا یو سمپل خبره ده دا او دا هم امپورټنټ خبره ده چې دا داسې نه دی چې یو 2 ورځې مخکې یا 3 ورځې مخکې چېرته دا شی پلان شوی. بالکل یعنی ایشین کرکټ کونسل چې جو 24 جولائی باندې کم ډھاکا کې اجلاس شو دا تقریباً 13 کال چې کم د دې بورډ میټینګ شوی و هغې کې دا شی ډیسایډ شوی و چې د دې بورډ میټینګ به نیکسټ فلانې منتھ کې د فلانې تاریخ باندې به کېږي ټیک شو او دې ځای کې به کېږي. بالکل دا ټول هغې پری پلان و هغه وخت کې تاسو ودوئ چې کله دا ټایم نږدې راشي دا د دې زوړ عادت دی چې کله نږدې راشي نو یو دم هغې راوشي اوه بنګلادیش هم نه جاینګې هلکه بنګلادیش سره تاسو مسله ده, نیپال سره تاسو مسله ده, بوټان سره تاسو مسله ده, چاینا سره تاسو مسله ده, مونږ سره تاسو مسله ده. نو اخر داسې یو ملک شته دی انډیا والا نو تپوس کوم چې هغې سره تاسو تعلقات ښه وي سوای د اسرائیل نه نو بس اسرائیل سره بیا کرکټ کوي مونږ سره مه کوئ نو بس هغه هم ورته زه خو نوم هم نه علم داسې ملک ولې چې زما خو دا منم دا دواړه ملکونه داسې دي چې بس دا د شپېتو شو د ویشتو شو بالکل داسې ده چې اوس د کرکټ خبره ده زموږ پلیئرز ښه دي. کرکټ دا اصل کې پاکستان انډیا میچ چې دی یو کانټېدار میچ وي ټول دنیا یې ګوري. تاسو دې سره اګري کوئ چې دوی اوس تش یریږي یره خو داسې ده چې هلته نه وروستو نه بیک اپ داسې وشي دې ته داسې خبرې ملو شي یا داسې هغه ورته انسټرکشن راشي چې دې غریبه کرکټ پرېږدي او بس دا وي چې چېرته مونږ بس که دې سره میچ وکړو نو دا ټیم نه بوځو. مطلب هغې ځان پروف کوي چې مونږ خپل ملک سره ډېر وفادار یو. نو مطلب دا یو ډېر عجیبه غوندې صورتحال دی. خود د انډین خلک چې دي هغې ته دا سوچ پکار دی چې کوم انډین کرکټ ټیم کې لوبه کوي هغه که مسلمان دی که هندو دی که سکھ دی که سکھ دی هغه چې هر مذهب سره تعلق لري نو کم سے کم هغې ته دا سوچ پکار دی. ایون هغې خپل هندو چې کوم کمیونټي ده هغې هم نه پرېږدي بیا اقلیت کیو. تاسې خبره ده چې ستاسو چې کله ستاسو یو نظام کې او زموږ مسلمانانو کې دا خبره نشته دا اچوت دی او دا اچوت نه دی دا خبر بس مسلمان دی الله دې وکړي چې الله دې ولا خیر هغه وکړي چې بس خدای کې دا هغې کې دا نسلونه دي ذاتونه دي هغې د وجه دا اچوت دی دا داسې هغه ډېرې کیسې دي مونږ هغه کې نه ځو خو بس هغې خپلو کې هم داسې حساب کتاب چې بس هغې صرف او صرف یو قوم ته چې کوم هغه بره دی هغې پسې لګیا وي چې بس دا زموږ حکومت کې وي او باقي ټول لاندې وي.
نو بس هم دې د وجه هغه څه ورته وایي ریسیزم دی کې شته مسلمان اقلیت دی هلته سیک هلته اقلیت دی نو هغې غریبانان خبر نشي کولی. مسلمان او سیک او عیسائی نه علاوه چې کوم خپل هندو دی لوړ طبقې والا هغه هم په اقلیت کې ټول اقلیت کې شمارېږي. نو خیر بهرحال جی ګرانو کتونکو اورېدونکو مونږ خبره کوله لږ معمولی سیاست ته لاړه هغې وجه دا ده چې دا سیاست غصه وه زمونږ غصه وه که نه خو خیر بهرحال په تندر به ولو هغې وجه دا ده چې د ایشیا کرکټ کونسل طرف نه اعلان شوی دی او اعلان شوی دی چې ستمبر 9 نواله ستمبر 28 پورې دا متحده عرب امارات کې به په ایشیا کپ کیږي او ښه زبردست طریقې سره کیږي. څنګه چې ما دې نه مخکې هم دا خبره وکړه چې ایشین کرکټ کونسل چې کوم صدارت چیرمنشپ پاکستان ته ملاو شوی دی محسن نقوی صاحب ته ملاو شوی دی هغې نه پس دا د هغې فرسټ ټاسک نو دا ډېر زبردست خبره ده ډېر د ستاینه خبره ده چې هغې خپل فرسټ ټاسک کې په پهله امتحان کې هغې کامیاب شوي دي او انشاءالله العزیز 9 نواله تر 28 ستمبر متحده عرب امارات یو ای کې به دا ایشیا کپ کیږي. ګرمي خو به خیر نارمل وي دومره خیر هغه مطلب او کرکټ والا سیکنډ ټایم میچونه خو زبردست او کانټیدار خو بهترین زبردست میچونه به کیږي. او اوس به خبر کو جناب والیبال حواله سره والیبال چې کم زمونږ ټیم دی یو خو قامي ټیم هم ډېر تکړه دی ښه زبردست ټیم دی ایشیا لیول باندې هغه هم 2-3 داسې ایونټس کې فائنل ته ځان رسولی وه او هغې نه پس که مونږ د انډر 16 ټیم خبرو کوو نو هغې زبردست پرفارمنس کړې ده. ریسنټلی ایشین چې کوم انډر 16 والیبال چیمپینشپ دی هغه یې ګټلې وه دا فرسټ ټایم و چې پاکستان دومره غټ ایونټ چې دی هغه هم جونیئر مطلب ماشومانو مونږ ماشومانو کې شمار وکړه انډر 16 ماشومان زمونږ ښه زبردست تکړه دي ښه جونیئرز هم زمونږ تکړه دي. جناب انډر 19 چې کوم هغه دی ایشین والیبال چیمپینشپ هغه هم پاکستان هغې کې 3 میچز کنزیکټیولی ګټلي دي. جناب ترکیه ته هم 3-0 نه ماته ورکړې ده او اوس پاکستان چې دی راؤنډ اف 16 ته رسېدلی دی. پاکستان دې نه مخکې جناب بیلجیم ته هم پهلا میچ کې 3-0 نه ماته ورکړې وه هغې نه پس ازبکستان ته هم زما په خیال ازبکستان کې کی نو ازبکستان دا هغه دی هوسټ دی هغې مقابله کې هم پاکستان ګټه ترلاسه کړې وه. اوس چې دی ترکیه ته 3-0 نه پاکستان چې دی هغه ماته ورکړې ده. 3 واړو میچز کې پاکستان یو گیم هم نه دی بیللی او پاکستان جونیئر ټیم چې دی هغه پول اے کې 6 پوینټ سره په ټاپ باندې دی. اوس به خبر کوو جناب د فائنل حواله سره دا ناک آؤٹ راؤنډ چې دی راؤنډ اف 16 چې ورته وایي دا به شروع کېږي جناب 30 جولائی نه او د دې فائنل به کېږي 3 اگست باندې. تنویر بھائی ډېر ایکسټراډنري پرفارمنس کا نیټ بال مونږ وګورو کا جونیئر ایشین والیبال چیمپینشپ ماشومان والا وګورو انډر 16 والا هغه هم ډېر زبردست پرفارمنس او اوس چې دی دا انډر 19 والیبال په ایشیا لیول باندې زمونږ ښه زبردست پرفارمنس روان دی. بالکل جی دا وروستو میاشت چې مونږ وګورو که نه د دې کې چې کوم مونږ ګټې ترلاسه کړي دي او چې کم فاینلز ته مونږ رسېدلي یو یا فاینل هم ګټلي دي نو زه به مبارکي ورکوم پاکستان سپورټس بورډ له دې باره کې ولې چې هغې دا څومره ایونټس چې کېږي هغې دا سرپرستي کوي او دا چې دی دا کم ماشومان دي زمونږ والیبال جونیئر چیمپینشپ نو دا دې کې راؤنډ 16 داسې وي چې دا تاسو چې 3 میچ وکړئ یو راؤنډ کې نو مطلب ستاسو یو راؤنډ کې کم از کم 4 ټیمونه دي او 16 ته راغلو نو مطلب چې دا هر یو راؤنډ کې 4 ټیمه دي او 4 راؤنډ نو 4 16 دا چې هغې راځي نو یو هر راؤنډ نه یو ټیم ولي نو دا هغې به بیا راځي سیمی فاینل ته هغه بیا سیمی فاینل نه به راځي هغې نو دا ډېر غټ اچیومنټ دی ټیم ښه دی ځکه ګټي لګیا دی. اوس چې راؤنډ اف 16 ناک آؤٹ شو نو تاسو زه به دا وایم چې دوی نورم محنت دی وکړي او زموږ خیال دا دی چې ښه ټیم دی اون دی چې تاسو څومره هم ښه لوبه کولی شئ او څومره ستاسو چې ټیم جیل وي او څومره ستاسو ایم وي که نه جي نو هغه شانتې به تاسو دا کار کوي چې زموږ ایم دا دی چې موږ وګټو نو تاسو به خامخا بس تاسو بیا وروستو لاندې څه نه ګورئ چېرې زه به کوارټر فاینل کې یم یا سیمی فاینل کې یم فاینل هغه خبرې بیا ختمې شي فاینل باندې نظر فاینل باندې چې ستاسو نظر وي که نه ستاسو دا ټرافي باندې چې نظر وي که نه نو منټل اپروچ دا پکار زموږ د سپورټس مین او زموږ د ټولو چې داسې موږ داسې ایونټ ته ځو ورلډ لیول باندې چې دا ځو نو بدلته دا خبرې ختمې جوړې چې تاسو انډر 19 والے او بل ټیم هم انډر 19 والے نو یو آر ایکول ټو ایچ ادر او تاسو گیم باندې خبره چې لاړ شي نو گیم چې کله تاسو کوئ نو دا زه به دا وایم چې پاکستان د ټیم
سپورټس په لحاظ کې ماشاءالله جونیئرز کې زموږ سره ډیر زیات ایونټس مونږ وګټل مونږ د هاکي کې مونږ فائنلز وکړ هغه نه علاوه نیټ بال مونږ وګټل هغه نه علاوه مونږ نور گیمز کې سنوکر کې دا سکواش کې ار یو ایونٹ چې تاسو ګورئ غنو بس د دې مطلب دا چې مونږ یو پات باندې روان یو ټریک باندې مونږ روان یو او زمونږ ایم سره او د ټول ایونټس نه زمونږ ایم دا جوړیږي چې زمونږ د اولمپیک دسته چې دا هغه داسې پکار ده کنه چې هغه کې خبره نه وي نو اولمپیک لپاره موږ سره ټایم شته چې زبدا بیا هم ریکوست وکم ما پهلم دا ریکوست کړو دی موږ خپل مشران ته پاکستان سپورټس بورډ ته چې تاسو بالکل لګیا کالو سر دا ټورنمنت هم کې ګیار یو شي خو زموږ ایم کم شي هغه اولمپیک ګولډ دی نو زموږ اولمپیک ګولډ زما خیال دی دا 40-45 سالو چې موږ اولمپیک ګولډ هغه نه پس نه غټل هغه کې هم غټلو هغه نه پس هم چرته دا سه ګولډ نه ارشد ندیم خو دی خو سنگل پرسن گیم ہے انفرادي کې دا سه ټیم گیم کې موږ چرته هغه اپیرنس هم نه دی کړی چې موږ هغه اپیرنس کړی ول چې 40 نه خو موږ بیا کوالیفایم نه دی کړی نو دا زبدا وایم چې اوس زموږ ایم دا سه پکار دی چې د ټول سپورټس مطلب دا کوالیفای هم کو او چې بیا فائنل ته هم ورسو بیا فائنل هم وګټو ان شاء الله وګورئ جی ارشد ندیم داسې یو مثال قائم کو کنه چې هغه تاسو یو آوټسټینډینګ یو آوټ اف د وی هغه راغو خلکو انګریزانو تاسو د صرف لکشن لک بیسیک به وایم چې انګریزانو ځان لپاره پی ایچ ډی یو کې په دې نیوټریشن باندې په دې سپورټس باندې په دې خبرو باندې دی هغه ویل چې دا چې کوم خلک پیس کی کنه نو هغه کې زور هغه نه ویل چې هغه پی خو صرف هغه ماشوم لپاره دی غوا پی چې دی هغه ماشوم لپاره دی کې هغه سټرنث نشته نو ارشد ندیم چې د غوا پیس کلی دی هغه کچھ خورلی دي هغه حالت کې ګجوار روټه خورلې ده او هغه ټول دنیا ډیفاین کو چې ما ورلد چیمپیون وګړو په دې او هغه نو داسې حالات کې او داسې هغه سره نیوټریشن نو هغه سره داسې فیسیلیټي نه و هغه ساينس هم غلط کړی ساينس او دا کې دي شي جی مطلب پوسیبل دی دنیا کې هر څه پوسیبل دی اون ډے تاسو سم کولې شي اون ډے دا ټول دا څومره فزیولوژي او څومره اناټومي دا او څومره دا چې موږ اوس دا خبرې اوس کولې دا کلاس کې ناس نو هغه ټول غلط کې دي شي تاسو انسان کې داسې پاور شته د الله تعالی په کې داسې ایمانی پاور خیر چې اون ډے داسې ټیم داسې خبرې وشي چې هغه د دنیا کې غل نه شي او داسې ارشد ندیم هم چې 86 نمبر هغه کله ترو نه وکړي خپل د ټول کیریئر کې او چې کله فائنل راغو 92 نمبر پر راړو نو تاسو دا وګورئ داسې بس بیا کله تاسو ایمانی جذبه راشي غنا نو بس بیا تاسو دا ټول د خپې نه وای سر په دا وخت دي او دا غشي دیٹ واز د ارشد ندیم ډے بالکل نو ډاوټ جی خو بس زبر دا وایم چې اوس موږ څومره چې سپورټس فیټرنټ دي څومره دي موږ دا پکاره چې موږ ایجوکیټډ خلک راولو موږ دا پکاره چې موږ هغه شانته هغه سټانډرډ جوړ کو هغه فیسیلیټیز جوړ کو نه صرف اسلام آباد نه چې زموږ کیپټل دی چې اسلام آباد کې پی ایس بی داسې پیښور کې پی ایس بی شته داسې فیسیلیټیز دلته جوړ کو الریډي شته خو هغه نور اپګریډ کو داسې نه چې دا بس دلته کې سکواش کورټ جوړ نو ټول عمر بس سکواش کورټي سحر واغه کې خلک راشي او ټیکوانډو کې او ماخام په کې سکواش کې بس ټول بکار چلیږي نه جی اوس هغه دنیا هغه لیول اوس ختم شو چې تاسو بزان پټول شو چې کله کوی تاسو ماشوم اته نه کالو نه کله ټرین کوي نه کنه نو تاسو لپاره ماشوم چې دی هغه چرته ګولډ نشي روړی اوس ولې چې دنیا ډیر مخکې لاړ تاسو اټلیټکس کې ګورئ حسین بولټ حسین بولټ او صحیح ده جی حسین بولټ نه پس هم اوس وګورئ هغه چاینیز راو هغه 9.49 کا 48 کې هغه دا ریکارډ ماته لګیا دی نو دنیا چې دا اوس هغه شانته هغه ساينس لی چې کوم هغه بیسیکس هغه ته ورغه نو موږ ته دا پکار دی ایز ا پاکستان ایز موږ دا غواړو چې زموږ چې کوم سپورټس مین زموږ چې کوم تیاریږي زموږ چې کوم دا نرسری دا نو دا بحال شي صرف دا نه چې هغه موږ ته خبر راشي چې هاکی سیمی فائنل ته رسیدو باقی دا هغه ویډیو هم نشته خبر هم نشته هیڅ هم نشته بیا موږ ته پته لګي چې نیټ بال لاړ نو هغه تاسو کوم نیټ بال والا خپل ټیم جوړ کړي موږ ته خو پته هم نشته نو چې دا خبر نه پکارو بس زبر دا وایم چې ټول نه ضروری موږ سره ټول فیسیلیټی شته زموږ عین کې دا لیکلي چې سپورټس بتاسو وی سپورټس بتاسو جوړیږي یار یو سرکاري سړی چې کم سرکار کې وی خپل هم هغه نه سپورټس فند کټ کیږي هغه نه پیسې کټ کیږي د سپورټس لپاره جدا ژوندۍ ده او د لپاره خپل ماشومان دي سکول کې ایون سپورټس فند بالکل جی سپورټس فند ار یو حکومت ار یو هغه کې لیکلي زموږ عین 73 عین اوچت کوي هغه پورا سپورټس یو خپل پیج دی او خپل هغه شک دی پکې نو هغه چې تاسو بخامخا کوي او دا هیلدی او چې کله یو ماشوم سپورټس دنیا ته لاړ شي ګراوند ته لاړ شي نو هغه ګراوند کې به 80% هغه ماشومان وي چې کوم هغه سیګریټ نه بلري جرایم نه بلري
داسې نور چې کوم بوره حرکتونه دي هغه مسایل کې باغ نه وي ولې چې ګراوند آباد شي نو هسپتال ستاسو ویرانېږي تاسو لاړ شئ هسپتال ته نو هسپتال کې داسې خلک پروت دي چې هغه چرسونه هم څکي هغه هم څکي نو دې ماحول نه خپل ماشومان وباسئ خپل مور پلار ته هم د دې ماشومان او ګراوند ته وباسئ چې موږ ته ښه ماشومان ملو شي زموږ پاکستان نوم روښانه کړي. بالکل جی اوس به خبر کوو تنویر بھائی لګ د پاکستان سپورټس بورډ حواله سره چې تاسو د گفتگو کې ذکر رالو دوه درې ځل نو پاکستان سپورټس بورډ یو ډیر زبردست ډیسیژن هغه څه دی او ډیسیژن دا دی چې انډیا کې چې کم یو سپورټس ایونٹ کیږي یا هاکی دی کا بیډمنټن دی کا والی بال دی کا کرکټ دی کا کبډي دا کا هر څه دی هغې کې به د پاکستان طرف نه یو ټیم به هم نه شرکت کوي او دا چې کم د دې دواړو چې سپورټس بورډ دی د دې ترمنځ چې کم یو معاهده شوی د هغې په حساب کې که موږ وګورو نو اته کالو کې شپږ مختلف ایونټس چې دي هغې د دواړو ملکونو ترمنځ به کېدی خو اوس به نه کېږي. اوس به څنګه چې پاکستان سپورټس بورډ طرف نه یو نوټیفیکیشن راغلی دی جناب چې یو هم سپورټس فیډریشن داسې نه دی چې هغه خپل په خوښه یا د پاکستان سپورټس بورډ یا گورنمنٹ اجازت نه بغیر چرته په انډیا کې ایونٹ کې شرکت اوس کولی شي. نو دا یو زبردست انیشیټیو دی. زه خو ډېر دې باندې ډېر ځکه خوشحاله یم چې هغې طرف نه ډېر زیات مطلب داسې خبرونه داسې خبرې را به راتلې چې که ټیم راغو موږ ورسره داسې وکړو نو یو خو هغه خلک بالکل زمانه د خیال چې هغې په سپورټسمین سپیرټ باندې یا سپورټسمین سپیرټ اس باندې هم چرته پوهېږي. هغې وجه دا ده چې هغې ته دا اندازه نشته دی چې کله ستاسو ملک کې چرته بل ټیم راځي د بل ملک ټیم ستاسو په ملک کې راځي نو هغه ستاسو ملمۍ او بل ټول نه غټ خبره دا ده چې سپورټس والا خو دا امبیسډر د پیس د امن سفیر وي نو هغې سره که تاسو داسې رویه وي ستاسو داسې خیالات وي هغې باره کې نو زما اوس دا خیال دی چې دا نه صرف پاکستان ته پخپله دا شی پکار دی بلکې نور چې کم ملکونه دي هغې کې هم پاکستان ته یو کمپین داسې شروع کول پکار دی چې کم سے کم دا نور ملکونه دي هغې هم خپل ټیمونه حصار کړي چې انډیا کې خو مطلب هغې خو هر چا هغې خپل ټیم باندې صرفه نه کوي نو بل ټیم خو بیا بل ټیم دی. تنویر بھائی بالکل جی پاکستان سپورټس بورډ دې فیصلې ته څنګه ګورئ جی؟ بالکل زبردست فیصله ده. لږ شانتې لیټ شو خبره او بهتر دا دی چې یو نوټیفیکیشن وشو د ډي جي سپورټس چې کوم پی ایس بي دی هغه ډېره مننه زه به کوم چې د هغې یو حکومت طرف نه ولې چې هغې چې کوم هغه دي پیټرن چیف دی هغه وزیر اعظم صاحب دی نو زه به د وزیر اعظم ولې چې سپورټس باره کې چې سم هغه راځي خبر راځي یا خبره کېږي نو د وزیر اعظم نه بغیر دا مونږ نه شو کولی چې یو ملک ته مونږ منو کړو چې هلته مونږ نه ځو. ولې چې اسوسییشنز یا د بورډ شو دا دومره اهل نه وي چې دې چېرته څوک منع کړي چې یاره دا ټیم به زموږ نه ځي یا تاسو نو دا چې څنګه هغې حکومت طرف نه به داسې خبره راتله چې یاره دا مونږ نه راځو او داسې به وکړو ټیم سره نو څنګه تاسو خبره وکړه چې امن سفیر وي تاسو سپورټس له راځي نور څه اکټیویټي نه وي داسې خبره نه وي یا ستاسو ملک خلاف څه مایند هغه څه د منفي پروپاګنډا نه کوي سپورټس له راځي سپورټس کېږي یو خلک ګوري یو انجوایمنټ یو میله چندې جوړ شي بس د دې یو زندګي دا د بدن علاوه خو خپل پرفارمنس باندې هر چا خیال درې ورځې څلور ورځې ایونټ به کېدی شي یو ورځ مخکې لاړ شي یو ورځ بعد کې هغې واپسي وي او دې دوران کې هغې که چېرته ځي نو ستاسو ملک ګوري که ستاسو ټوریزم پروموټ کېږي ستاسو لوکل چې کوم هغه دی لوکل انډسټري دی هغه پروموټ تاسو سره مبادله تاسو ته ملایي برانډز راځي برانډز چې هغې نه باوجود تاسو دا رویه ده. یو شی زه اکثر نوٹ کوم تنویر بھائی چې پاکستان طرف نه ایٹ لیسٹ کا کرکٹ وي کا هاکی وي کا کبډي وي کا فټبال ایون هر یو گیم وي پاکستان طرف نه همیشه مثبت رویه بالکل هغې ته مونږ ښکاره کړې ده چې یاره که هغې وایي پاکستان دی راشي مونږ وایو بالکل ښه ده بالکل ایون که اوس دا چیمپئنز ټرافي شوې ده پاکستان کې څومره هغه انډین میډیا والا خلک راغلي او ګرځېده نور مطلب ایزي مونږ ورته سیسټم کړی چې دا ویزا پروسیس یې ورته ایزي وي چې هغې راشي کم سے کم پاکستان وګوري هغې ته اندازه وشي د پاکستان خلک څنګه دي خو هغې نه باوجود چې دلته راشي یو کس دی یقین وکړه چې زما انتهایي بد شي مطلب زما دومره بد شي نوم هم
زما زړه نه غواړي چې هغه واخلم خو هغه راغلی پاکستان ته د چیمپئنز ټرافی کې وکران گپتا چې واپس لاړو نو وہی میرے ساتھ تو اس طرح مجھے ٹریٹ کیا گیا کہ لائک آئی واز شاہ رخ خان یعنی دومره پروتوکول ماته ملا الټا شو اوس چې اوس هغه خبره وتا سواره نو مخه بالکل مازغه اوټ شوی دی نو دا داسې خلک دي چې دی په خپل حیا باندې پويږي نه بل حیا باندې پويږي نو دا داسې مطلب دا انتهایی افسوسناک صورتحال بالکل که تاسو یو ځای کې لاړ شئ تاسو سره ښه سلوک کیږي نو اټلیسټ تاسو هغه یاد ساتئ او که یاد نه شئ ساتلی یعنی تاسو په فطرت کې دا شی موجود دی چې تاسو هغه نه یاد ساتئ نو کم سے کم بیا بدرت خو نه دی ویل پکار هغه ملک پسې نو داسې خبره عمران بھائی که هغه بدرت ونه وي نو بیا ملک نه وباسي کنه د پاکستان ښېګړه وکړي او د پاکستان چې ښه خبر وکړي نو هغه خو تاسو ته هغه ډایرکټ هغې هلته کې د فیسبوک پیج هم ولا بندوي یوټیوب پیج هم ولا بندوي نو هغه غریب بس کوي بیا هغه هلته کې به وکران ګپتا خو دی خو وکران هغه چوپتا به بیا تنه جوړ شي چوپتا مفتا بکی وکران گپتا از چوپتا آئی گیس نو یو نوم مله ورکو چې بیا سبا خبره کوو تاسو ورته هغه چوپتا چې دی هلته پټو وکران چوپتا خیر بهرحال نو زما دا کوېسچن پکې پاتې شو پاکستان طرف نه همیشه مثبت هغې ته ریسپانس ملاو شوی بالکل بالکل څه وجه کېدی شي چې هغې طرف نه همیشه موږ ته نیګیټیو ریسپانس ملاویږي وګورئ چې سپورټس لور یو موږ او موږ سره دومره فیسیلیټیز هغې په حساب نشته زه به دا وایم هغې انفراسټرکچر ډېر ښه دی زه به دا بولې ګورو که نه جي هغې چې کم ایونټ وي هغه اربونو کربونو روپو حساب کتاب هغې ته لاړ شي او زموږ چې کم ایونټ وي موږ دا غواړو چې چېرته هم لاړ شو موږ ایونټ کې ولې چې زموږ پلیران سو سپانسرز وي هغه وایي چې څومره کال کې تاسو دورې کوئ زه یې ټیم سره به یې هغه شانته بس تاسو چې کوم هغه پیسې دي هغه به زیاتېږي دغه شانته زموږ د پلیر 14 लाख या 15 लाख रुपए زموږ اے کیټګری دا کرکټ خبره کوم 14-15 लाख रुपए زموږ د اے کیټګری تنخواه ده او زیات دی خو هغه ډالر د وجه زیات شو کنه ډالر هغه خو ډالر حساب کتاب ټیکس کی بیا غریب هغه نو تاسو ته 25% ټیکسونه تم کټ شي ډیر کټینګ وټینګ ډیر زیات ویجی وای چې موږ په خپل ام پی سی بي سره کار کړی چې کله موږ کارو کوم ته وی چې 4000 روپے ډیلی دستاسو او چې بیا راځي نو بیا 2500 ته خبر راغلی نو هغه ټیکسونه موږ نه کټ کی دا خای چې موږ هغه یو ان ټی ان زموږ نمبر شته او هغه اف بی آر سره یو نو موږ نه کټ کوي نو خبر هم دا کوله چې دا کم ټیم زموږ ټیم زی او چرته کې زموږ داسې ایونټ وي نو موږ هغه ایونټ نه خرابول غواړو ولې چې د ایونټ پسې ډېر زیات چې محنت وي پریپریشن وي نو تاسو به چېرته هم کتلي د پاکستان طرف نه بیا د محسن نقوي صاحب زه ډېر شکریا ادا کوم چې یو بولډ سړی دی هر ځای کې تاسو به دا وګورئ چې هغه بولډ ډیسیشن علي او چرته هم داسې نه دی چې موږ زموږ ریپرزنټیشن کې کمی راغلی وي نو داسې سړی موږ کتو او داسې سړی چې دی دا پی سی بي چې کوم چیرمنشپ دی نو دا یو بولډ سړی کولی شي دا دی ولې چې دی ډیسیشن علي داسې تاسو دا چیمپئن ټرافي وګورئ چې کله د لاهور انفراسټرکچر چینج کېدو هغه ډیسیشن واغستو ویره نه بس زه به دا کار کوم نو هغه شانتې هغه لږ ډېر کمی خو هر ځای کې ویجي نو کمی خو کېږي او دا یو د لاهور قذافي سټیډیم بالکل انفراسټرکچر چینج کو هغه نه پس چې دی راغو بیا نور ټرافیانو باندې چې کوم زموږ آی پی هغه پی ایس ایل هغه کې دومره ښه فیسیلیټیز ورکړ ټول بهر نه خلک راغه مینس کې بیا لاړه بیا راغه نو دا صرف یو ډیسیژن نه دی هغه د پاکستان لپاره هر ځای کې خبره کړې او د پاکستان چې کوم ځای کې سوینټي خبره راشي چېرته پاکستان وایي چې دا به نه کېږي او انډیا پکې راشي نو دی خپل سټینډ خامخا لي بالکل جی زبردست خبره ده او بالکل تلو کې ګرانو کتونکو یو مزیدار انټرسټینګ خبره به هم تاسو سره شیر کو هغه دا دی چې استرالیا دا T20 سلورم چې کوم میچ دی هغې کې هم ویسټ انډیز نه ګټه ترلاسه کړې ده او دې کې یو عالمي ریکارډ هم استرالیا جوړ کړی دی هغه دا دی چې ویسټ انډیز پهله بیټینګ کړی دی 206 رنز هغې ټارګیټ استرالیا ته ورکړی دی استرالیا 206 رنز ټارګیټ چیز کړی دی او استرالیا دنیا کې واحد ټیم دی په T20 فارمیټ کې چې هغه شپږ ځل 200 پلس ټارګیټ چې دی هغه چیز کړی دی او دې سره یو بل ریکارډ چې هم هغه جوړ شوی دی هغه دا دی چې ویسټ انډیز دنیا کې واحد ټیم دی چې هغې شپږ ځله 200 پلس سکور کړی دی او بیا یې ډیفرنټ نه دی کړی نو دا دو ریکارډز یو ځای جوړ شوی دی یو خدا جوړ شوی دی چې استرالیا شپږم ځل
چې دی هغه 200 پلس سکور چیز کړی دی او ویسټ انډیز شپږم ځل 200 پلس سکور چې دی هغه ډیفنډ کول ناکام پاتې شوی دی. اوس الله دې خیر وکړي زموږ ټیم سره زموږ هم جی په 200 پلس یو چیز کړی دی. نیوزیلینډ انډیا خلاف هم چیز کړی دی نیوزیلینډ خلاف هم چیز کړی دی. زه به دا ریکارډ ګورم ډیر روان دی پروګرام کې په دې به هم لکه به دا انټرېسټینګ ریکارډز باندې هم بلکې زه وایم چې داسې یو خپل دې پروګرام کې لاس کې چرته یو 2-3 منټه داسې سیګمنټ شروع کوو تنویر بھائی زموږ د ګران کتونکو ردونکو دی باندې په ډېر زیات انفارمیټیو چې یو ریکارډ تاسو ته هر پروګرام کې بوایو چې نا هایست سکور څومره دی یا هایست وکټ چا غستی دی یا لویسٹ سکور څومره دی یو اننګ کې T20 کې یا ون ډے کې یا ټیسټ کې. نو دا به انشاءالله شروع کوو جناب. پروګرام وخت ختمي کې لګیا دی تاسو سره به انشاءالله العزیز ملاقات کیږي نیکسٹ سنډے باندې. خپل لګیر چاپیر خلکو ډیر خیال ساتئ. الله پامان.